الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مخکنی درسونو کې د هیومنزم فلسفه بیان شو. وضاحت شو چې هیومنزم فلسفه چې د جدید مغربي بنیاد د فلسفي بنیاد د هیومنزم ته سویلو انسانیت پرستی د سوی انسانیت د ټولو نه لوی مذهب دی. انسانیت د ټولو نه لوی مذهب دی. اسه نکات په بیان شوی بیا وضاحت وشو چې په هندستان کې بعض علماء کرام هغوی د سیکولریزم تایید ولې کوي. پرونه هغه درس هغه نه مخکې وضاحت شوی چې سیکولریزم څه ته وایي. د سیکولریزم دا نظریه چا پیش کړې وه او د دې مقصد څه د سیکولریزم په نظریه هم دا و چې فصل الدین یعنی دولتي جداواله د مذهب د حکومت سره دی. یعنی د انسانانو ژوند کې خو په انفرادي سطح باندې مذهب موجود وي خو په اجتماعي معاملاتو کې به مذهب څه کار نه لري. هر سړي خپله خوښه داخل په بنیاد به فیصلې کوي. نن چې زمونږ د درس موضوع خلاصه د هغه لیبرلیزم دی نو د دې وضاحت بکیږي چې لیبرلیزم یې څه ته ویله. دا ټول اصطلاحات دا غوي اصطلاحات دا هم ضروری ده. زموږ صاحب سبق وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. دویم لیبرلیزم دا د هیومنزم سیاسي او عوامي نظریه ده. د دې بنیاد مغربي تصور ازادي ده او دا په انفرادیت پرستی باندې ده. دا په انفرادیت پرستی باندې دا د لیبرلیزم دا نظریه چې دا بنا ده. د دې ټول وضاحت لیکل شوی ده. زمخ لیبرلیزم ته باقاعده تور جان لاک چې کوم تاریخ پیدایش ده 1602 د یو شکل ورکو او مولوی صاحب سیکولریزم ته چا دغه ورکړو جار جی کیوب دا ګور دا غړ ټومونه په یاد ځاتې چې تاسو پته ولګي چې د فلسفي نسبت او د هیومنزم د فلسفي دغه چا ته کیږي. نو بعضې دغه کې راځي کتابونو د دوی لیکلي چې ډیوډ هوم په نوم باندې دغه شخصیت دی. د دوی فلسفي دی ډیوډ هوم مشهور شخصیت دی په دوی کې. دا وایي چې د هیومنزم ابتدا ده کړې ده. د لیبرلیزم پیژندو لپاره دا ضروري ده چې د مغربي ژوند نه خبر یې. نظریه د الحاد چې څومره په تیزۍ سره ترقي کړې ده. یو نظریه د ازادۍ هم د لیبرلیزم فلسفي بنیادي درې اصول مولوي صاحبانو دا د لیبرلیزم مطلب ازادي ده. نو چې ازادي شي نو رښتیا وي تا ته چې معاشره کې چې ته ازادي اعلان کړي لکه اوس دلته امر بالمعروف د حکومت د طرفه نه کېږي نو هر سړي خپله خوښه ده که نه ده. موږ ته ډېر راځي او که بېلمازه ډېر دی په موږ کې بېلمازه ډېر دی که نه. مذهبي ازادي دلته موږ ته حاصله ده. دلته مو د شریعت نظام خو نشته که نه. که چېرته د شریعت نظام شي نو بیا به څه کېږي. لکه اوس په سعودي عرب کې شو افغانستان کې شو هلته به د موږ په ټیم کې دوکانونه ګولاوي نه به یې ګولاوي جوماتونه به ډکې او که به نه وي. زمونږ ګوره د جمعې په ورځ باندې د ماسپښین د جمعې د مونځ تعداد دا د هر مونځ پکار دی ځکه دا انسانان بل ځای نه خو نه راځي د دې کلي خلک تکه شانته کې د هر مونځ نو دې ته ازادي انسان ته لیبرل مطلب آزاد دی. بس خپله خوښه ځکه په مذهب عمل کې او که نه کې امولي صاحب زمخ د لیبرلیزم فلسفي بنیادی درې اصول دي. یو پکې ازادي ده دویم درېمه ترقي ده. څوک چې د دې نظریې خلاف وي ته قدامت پسند وي. مولوي صاحب تاسو به دا لفظ استعمال اورېدلی وي قدامت پسند. پرون ما اخبار کې وکتل محمد بن سلمان یو انټرویو شیر کړی او یاره ما ډېر خپل علما کرام کوم چې قدامت پسند دي هغوی مې دې خبرې ته کېنول چې لږه اولی وضاحت کړو چې موږ د وهابیت دا فلسفه چې خوره کړله په پاکوهند کې نو دا موږ د یو مقصد دپاره وکړه. موږ دوی له چندې ورکړي موږ له به امریکا راورکول او موږ مطلب دوی یو منصوبې باندې کار وکړو خو اوس وایي هغه منصوبه اوس نه چلېږي. سختي هغه شیزونه وایي ما دا خپل قدامت پسند علما کېنول چې لکه تاسو لږ جدیدیت ځان کې پیدا کړئ. نو دا دوی څوک چې د ازادۍ د مساوات او د ترقۍ پر مثال موږ د دې یو خلاف نه یو. منګه د ازادۍ خپل حدود لري. مولوي صاحبانو مساوات باندې موږ خبره کوو. مساوات خپل حدود لري. بعضې وخت کې مساوات ظلم جوړېږي. ماشوم دی دا د یو مشر ورور دی د 20 کالو دی یو د 10 کالو ماشوم دی د دې دواړو مساوات راتلی شي نشي راتلی. که د مساواتو بیا خبره شي خو بیا خو بدام چې څنګه دا د خدمت کې دا به هم کوي یا ښځه او سړی شو. سړی چې کوم د محنت کارونه کوي ښځې کولی شي هېڅکلی نه شي کولی
کله مساوات باندې وخت ظلم جوړیږي یا مشر سره دی سپینګیره دی شپږویا کال دی دا ځوان په شان خدمت کول شي نشي کولای مساوات باندې وخت ظلم اسلام د انصاف خبره کوي سګي د انصاف خبره کوي هر سړی تخپل خپل حق ورکا موږ د یوم خلاف نه خود دوی د فلسفي ډوري غلطي عقل نه جوړی کړی کوم څه وای نه محروم شو یو خو مذهب خود ساختو د خود ساخته مذهب د انجامي عقل په بنیاد به فیصله وکړي به ټول غلطي تاسو خپل حق هم د عقل نکار والے به مساوات هم ظلم دی بعض وخت ظلم جوړيږي ازادي هم دومره ازادي نه د پکار چې راپاسي ته په پلار گزارو کی ته په استاد گزارو کی ورشه د مغربي یونیورسيټانو کې او دلته په دې کالجونو کې ستا په دې کالجونو کې ها استادان وای کنه وای زما استاد مدرسې به سال دی منګوسم د خپل مشر په مخ کې استاد په مخ کې والله خبرې نشو کولای بس ورخطا شو دا غزمنګ هغه په مطلب دا نه دا موږ د دې تعلیم اثر دی په ما باندې په موږ باندې چې موږ د خپل استاد په مخ کې برځ مثال ان هغه تیزه خبره هم نشو کولای او زه خپل ذاتی ولا زه خپل په مان زه خپل د استادانو مخ کې داسې سي به ګډي وډي ویم نشو بس هغه دغه نشو برداشت کولای لکه دا غوي هغه دغه زمنګ اهمیت زړه کې پروت دی لیکن د دې کلچر په مطابق پر مثال په عقلي فیصله کړې دي نو هغه د دې په ازادۍ کې مطلب ازادۍ خبره ده چې ازادۍ من خلاف نه یو خدای ازادۍ خپل حقوق دي د دې خدای سي ازادۍ خو نه کوي چې تر پاتې کې استاد لري کو تک نیولې چې تاسو ولې پیل کړم د قدامت پسندۍ معنی د بخوانی تور مولوی صاحبانو د قدامت پسندۍ معنی څه ده بخوانی تور او طریقو والا منل نو دوی خو مذهب پرې غوستو نو دوی وی چې دا مذهب خو د بخوانو خلکو ایجاد شوی او سیس ده نو دا مذهب باندې عمل کوونکو ته هم قدامت پسند ویل کیږي چلیدل والا ته هم قدامت پسند ویل کیږي څوک چې روایت پسندي کوي او نظریه باندې روان وي ته هم دوی قدامت پسندي وي مولوی صاحب وضاحت د لیبرل معنی د ازادي خیالي آزاد خیالي آزاد خیالي دا هغه سیاسي فلسفي نوم دی په کوم کې چې د انسان ته انفرادي ازادي سوی مولوی حاصل وي او اجتماعي ازادي دوه ورته حاصل وي انفرادي او اجتماعي ازادي دي ته حاصل وي مطابق هر انسان آزاد دی سیکولرزم خو مذهب بیزار خلق وو مولوی صاحب سیکولرزم هو تاسو وضاحت شو چې هغه خو بس د حکومت نه مذهبي ته خوخه د کمال په جو کنه کې مذهب بیزار شو خو په لیبرالزم کې د مذهب سره لحاظ ساتل شوی دی لیبرالزم هر انسان ته مکمل ازادي ورکړه چاته اختیار نشته دی چې د چا په ذاتی معاملاتو کې مداخلت وکړي بس تیار استقبال ازادي د خپل ازادي د خپل ازادي چاته نشته چې لاړ شاله کدا کار ولې غلط کړي اصل رښتیا وایي چې تاسو په معاشره کې تاسو ژوند تیریږي نو رښتیا هغه معاشره په خطر طرف ته ځي بد طرف ته الحمدلله زمونږ معاشره کې ورته الان زما تاسو موږ په معاشره کې یو بل سره تړلیو کور کې چې موږ پر مثال یو غلط کار کوي د کور نور فر خلک باندې کې چې لکه ستا په وجه به سبا مال تکلیف رسیږي نو هغه مجبور شي بعض وخت خلک د معاشره د وجه هم ورته غلط کارونه نشي کولای هلکه یار د معاشره په دې کړي او هغه په معاشره کې خور چاته اختیار نشته صدر وزیر اعظم ته اختیار نشته چې بچا باندې تنقید وکړي نو دا خپل ذاتی ژوند لري چې سبا کې دا پکې خود مختار دی دا په خپل دنه نعوذ بالله او خدای دی د خپل خیر او د شر مالک دی چې سګي کې شر تخلیق کوي او که خیر تخلیق کوي دا د مالک دی نو استه د معاشره تاسو معاشره په داخله روان دي د یورپ صفاتونو مونږ ته کوي چې دا د ژوند تیرې او دا د ژوند تیرې او دا د په ترقې دی او دا د په ترقې معمولی څه مخکې نه څوک په کومه نظریه باندې مجبور کول شي د لیبرل خلقو خیال دی چې حضرت عیسی علیه السلام مصلوب شوی دی زموږ د ګناهونو کفاره د مخکې نه ادا ولې تاسو ته خو پته راځي کوم دا اصطلاحات دی او دا کومه فلسفه ده د عیسایت نه راوته ده او دوی خو مخکې عیسایانو نو دوی د کفاره د نظریه هم پیش کړي د بایبل کې دوی دا وضاحت کړی دی چې بای حضرت عیسی علیه السلام د ټولو انسانانو لپاره دوی وی الله رب العزت خپل زوی حضرت عیسی علیه السلام فرزند ورته وي بیٹا ورته وي دا وي سکو قرباني کو چې زمنګ د کفاره لکه دا عقل او د نقل نه خلاف ده حالانکه په خپل په بایبل کې دا تناقضات موږ را جمع کړی دي وی چې یاره د ګناګار سړي د باره نیک انسان نشي کفاره کېدل په خپل پکې درت کوي په خپل بایبل په خپل په یو عبارت په بل عبارت باندې رد کوي او دا خو کېدې نشي چې ګناه دی او کې سزا دی بل ملاويږي عقلي مثالونه څوک دا خوخه چې زمازوي د بل بسر کې مرشي نه نو تاسو د الله طرف ته نسبت کوئ چې دا د الله خو دوی دی نعوذ بالله نو الله رب العزت تاسو ولې نه قرباني کوي چې خپل دوی به قرباني کوي تاسو له پکاره چې سزا درکړي چې ته ګناونه کوي نو د دوی به دا نظریه هم پکې سره برځ مثال دوی بس منګ پاکیو بس لاړ شه پادری خوشاله
پادری چې لبس ټکټ در کو بس جنتی لکه زمونږ بعضی پیران صاحبان خیر دا والله ولم کې دی شي پکې خدا چې مسلمان چې وي داسې نشي کولای چې چاله پرشتیا سره د جنت ټکټ ورکړي چې والا به دا 550,000 روپۍ راکړه د جنت ټکټ والا خو او بعضی خبرې د بعضو پیران طرف ته منسوبې خدا تحقیق کوي بیا خبره پکاري او لیبرالزم داسې سوچ او نظریه ده چې بدی کې هر پر اختیار حاصل لې دیو وايي انسان به حیثیت انسان په خپل انفرادي ژوندۍ کې او اجتماعي ژوندۍ کې د خپل خوښ مطابق ژوند کوي ولې زبانو لیبرالزم مو پیژندلو فرض مثال چې لیبرالزم څه نظریه لري د وضاحت دغه چا کړو جان لا کړو دغه ټکټ خبره پکې ساتي دریم نمبر چې د کیپټالیزم دی در هیومنزم معاشي ولې زبانو کیپټالیزم دا یو معاشي نظریه ده ورته بعض الفاظ برازي تاسو ته مخ ته ډېر راځي د الفاظ دا ټول الفاظ مخ ته راځي نو تاسو ته به الفاظ معلومه کیپټالیزم معاشي نظام دی څه معاشي نظام دی یعنی کاروبار من کاروبار کو کنه فرض مثال نو د اسلامي نظام څه دی د سود نه پاک دی دغه نه د دوی په نظامونو کې د منګروسته وضاحت کړل دي معاشي نظام به تاسو وایي د یورپ معاشي نظام په دې کې لس خبره دي په دې کې سود دا به جایز دی په ټوله دنیا کې د سرمایدار نظام د وجه نه سود چلیږي بانک کې راوخلو کرنسي نوټونه دا دوی راوخ کې دي خپل دغه د پاره په منګه باندې قبضه لګولې ده نن په ټوله دنیا کې یو مسلمان کرنسي پاور نه لري او نه یو بل نسو قبلول کوي په ډالر باندې به خبره کوي نه هاتیا فیصد تجارت په ډالر باندې کیږي ټول هر څه د دوی په لاس کې دوی دا نچکاری راول اسلام کې نچکاری نشته چې ته سرکار ته قومي اساسي سو کی یا ایګرو کی یا خرڅ کی دوی دا موټر وې بجلی دا ایرپورټونه دا ټول ستا پاکستان ګرو کړی دی هغه درمن ولی نظام دلته سرمایدارانه دي دلته څه سودی نظام دی مشران علماء کرام ورته چې د پاکستان نه سود ختم کړي کوئی منګه نشو ختمولې نو چې رښتیا ته الله سره اعلان جنگ کړي نو ته بس ترقی وکړي او ته بس بیا خوشاله سکون ژوند تیر کړي مخکې ځای خا کیپټالیزم چې دی دا معاشي نظام دی دې ته سرمایداران نظام دې ته سموي مولوی صاحبانو دا اوس په کم ملکونو کې دی سرمایداران نظام اکثریت ملکونو کې دی امریکا کې سرمایداران نظام دی یورپ کې سرمایداران نظام دی پاکستان کې هندوستان دې ملکونو کې سرمایداران نظام دی د سرمایداران نظام خپل وضاحت روسته روان دي تاسو مکمل کیږي د دې په مقابل کې بل جدي اشتراکي نظام دی دوه غټ نظامونه په دنیا کې چلیږي نن سبا د روسته درسونو کې تاسو خپل وضاحت کیږي چې ملحدین معاشي لحاظ سره دوه ډلو کې تقسیم دي یو اشتراکیت والا دي کوم چې د کارلر مارکس نظریه و مولوی زبانو یو نظریه د کارلر مارکس دا په 13مه صده کې تیر شوی دویمه نظریه پکې دغه د اشتراکیت دغه والا ده د سرمایه‌دارانو نظام د جدي کیپټالیزم وي دوه د ظلم نه ډک دي تاسو چې کله وی تاسو خپل وضاحت کیږي چې دوه کې ظلم موجود دی زمولي صاحب سرمایه‌داران نظام بنیاد د اډم سمث دی خیده مولوی صاحب چا اډم سمث دی خیده دا یو برتانی فلسفي او ماهر اقتصادیات فلسفي او د دې تاریخ پیدایش دی 1723 ګور مولوی صاحب ګور عهد قدیم پورې بګیو فلسفي مخوانه نشته دی ګور دې سوچ کوی تاسو د پته لګی چې بای دا غن چې جوړ شوی دی د 18مه صدې نه 15مه صدې نه دی خو بدو کې دا غن را پیدا شو ټیک د دنیا په لحاظ خو ترقی وکړه خو د مذهب نه شو لری شو د الحاد په لار روان شو کیپټالیزم یو داسې معاشي نظام دی چې په کوم کې تجارت او صنعت د ریاست په ضد د خپل مالکانو په لاس کې وي په دې نظام کې سرمایه د تاجر په لاس کې وي سرمایه‌داران نظام کې انسان آزاد وي چې هر قسمه تجارت کوي دې ته اختیار دی که سود کوي او قبل ذریعہ استعمالوي او پاکستان هندوستان امریکا برتانیا فرانس اټلی وغیرہ ملکونو کې سرمایه‌داران نظام دی د دې خلاف شمس الله افغانی رحمه الله مکمل کتاب دا سرمایه‌داران نظام او اشتراکی نظام کا اسلامی نظام سے موازنه دا ډېر بهترین کتاب دی ځان له واخلې پیدا کړي دې به مکمل کتاب لیکل دي سلورم سوشلیزم او کمیونیزم په کمیونیزم او سوشلیزم کې څه بنیادی فرق نشته دی د وی فلسفي دوه درجې دي دواړه پیداوار د قومي ملکیت ګرځوي دا اشتراکي نظام هم دته ویل کېږي مولوی صاحبانو زمخ البته کمیونیزم سیاسی نظام دی او دا سوشلیزم معاشي نظام دی مولوی صاحبانو تاسو ته کمیونیزم دا چرته نافذ شو دا په روس کې لیلن نافذ کړو کله چې سیاسي نظام د کمونیزم نافذ کو الته ورته افغانانو له کمونستان وایي څه وای دا کمونستان دي هغه دغه نظام سیاسي نظام دوی نافذ کو او سوشلیزم معاشي نظام دی سوشلیزم وضاحت کار د خپل استعداد مطابق او اجرت د خپل ضرورت په اندازه ولې زبانو دوی سوې د خپل استعداد مطابق د کار کوا او اجرت به د خپل ضرورت په اندازه اخلي
دی وی هر څه به د چا په قبضه کې وي هر څه به د حکومت په قبضه کې وي د خلکو ذاتی جایدادونه دوی څوکړو قبض کړو غصب کړو هر څه نه خلک محروم کړو بس ته ډریوري کوا بچ کمزې کې وګې شول ته بچ سونه ډوډۍ خورلې شي وي خورا الکه ته فرض مثال دکانداری کې شي نه خرڅوا څومره چې ضرورت وي عمره بس او خورو بس نور پرې نور تا نشته چې تخپل سرمایه بانک بیلانس جمع کړي دوی چې کله رااله دوی دون ظلمونو کو خاندان ختم کو خو اصل کې کارلر مارکس چې بخبلو د دهریو نو دوی کله چې په روس کې دوی دا نظریه نافذ کړل د کمونیزم او بیا د سوشلیزم د دواړو نظریه خودوانه خو یو نظریه ده نمونه جدا دي یو پکې سیاسي نظام دی کمونیزم سیاسي نظام دی سوشلیزم معاشي نظام دی دواړه خو نافذ کړل نو د دې بیا ډیره خطرناک نتیجه راوته خطر نتیجه دار وته ملزمانو دوی ټول مذهبونه ته ختم کړل اسلام هم ختم کو د اسلام جماعتونه د اسلام کتابونه قران کریم ته ختم کړ تلف کړل د عیسایانو د څومره مذاهب په هغه ملکونو تر دې پورې چې وسطیشیا ملکونه موال پنځلس اسلامي ملکونه تاجکستان ازبکستان قرغیزستان دغه شان دغه نور چې څونه ملکونه د خواجه افغانستان پورې دا سرحدات ټول دی ونیول د خپل د سوویت یونین د انډر لاندې راوستل دوی دا نظام الته خو د هغه نظام اخره کې په 1990 کې هغه نظام چې ختم شو کله چې د افغانستان باندې دوی حمله وکړه او دوی خو 90 کې دوی لاړ نو په 2000 کې د دوی سیو صدرو بورس یلسن په نوم باندې هغه ویل کاش چې منګه دا د اشتراکیت دا فلسفه موږ چرته په افریقا کې نافذ کړې و نو خبره موږ په خپل ځان تباہ او برباد کو موږ به د خیر تک د خیر په غونډه کې ناست هر څه ختم شو ځکه چې یو سره لګیره بتاویدل د دنیا نه د سوویت یونین او د دې نظریه د دې غلط نظریه په بنیاد باندې څه ختم شو ولی عقل نظریه جوړه کړې و سو یو عقل جوړه کړې و بیا د هریو د وای نه محروم او چې کله داسې نظریه جوړه تاسو د دې د ظلم په باره کې پورا ځای مجید یو څو بیرته بده باندې تیریږي چې دوی څومره ظلمونه کوي خو موږ مطلب دا چې تاسو صرف دومره معلومات وشي چې دا څه نظریه و نور بور پسې به تاسو کتابونه ګوري په دې باندې علماء کرام مکمل کتابونه لیکلي دي سوشلیزم ابتدا د دې ایجاد کوونکې کارلس مارکس دی د 1818 کې پیدا شو ولې زبان ګوري عهد قدیم والا په بغه خوانه په کتاب زه هم نه ملاوي ټول بدر ته سکیږي د نشاط ثاني او د جدید خلق بدر تر اوسه د قبل سفیر او د داسې وروړه دنیا تباہ او برباد 1883 کې وفات دی د جرمنی کې پیدا شوی دی او د مذهب په لحاظ سره د ملحد او سوشلیزم یو اقتصادي نظام دی چې کوم پیداوار کیږي کوم پیداوار چې کیږي هغه د شخصي ملکیت په ځای باندې د حکومت ملکیت ګرځي د هر یو فر ملکیت دومره حد پورې تسلیم کوي څومره چې د دې انسانان ضرورت وي کمیونیزم سیاسي نظام دی سوشلیزم معاشي نظام دی وضاحت بیا مشو لینن د کمیونیزم حکومت بنیاد د کمیونست بنیاد په کم کال کې 1917 کې پروس کې دا یاد ساتي ښه پروس کې د دوی قاعده او افکار چې دی په ماده باندې ایمان لرل دي او د مابعد طبيعت سيزونه انکار کول دي په دین او مذهب باندې پابندي لګول او الحاد خورول د خاندانی نظام خاتمه کول د ذاتی ملکیتونو خاتمه کول د اخلاق خاتمه کول انسان چې څومره خپل لذت حاصلول شي بل څوک یې نه منع کوي مولوی صاحبانو پوه شو په کنه مخکې ځای پنځم نمبر ایتیزم دی منګورا زبنګ دا ټول سبق دی ایتیزم د پاره لګیو الحاد چې ورته وای موږ چې کوم د رد الالحاد په دا کې لګیو فلسفه منګ رد کو نو مطلب هم دا دی چې دا دونه فلسفه په جندل منګ لولي ضروری وي چې دا هم د هیومنزم د فلسفه او شاخ دی نو چې ته ټول فلسفه او پیژنې نو بیا تعالی د دهری د ملحد د اعتراض او د اشکال جواب سوي آسان وی بیا دا پنځم نمبر ایتیزم دا د هیومنزم د فلسفي تصور یعنی د خدای انکار کول ته وایي مابعد طبيعت شاخ دی کوم ته چې الحاد د حریت او لدانیت پولیسیبانو د حریت د پخوا زبانه نه روان دي وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر منګ تک ژوند ملاو دی او که مرګ راځي دا دسو دا خو بس د زمانه د فطرت سره منګ سکیږو پنا کیږو حدیث مبارک دی مخکې یو ځل زما په خیال تکرار شو نبی علیہ السلام د حدیبیه په موقع باندې سحر مون چې وکړو جمع سره سلام وګرځو صحابو نه تاسو باران شه په دې وای تاسو ته پته ده الله څه فرمایي نو صحابه کرام عرض وکړو چې دا الله رسول الله او رسول خبوي کې په دې خبره نبی علیہ السلام فرمایل چې بعضی الله و چې بعضی
بعض زما بندگانو په ما ایمان راوړو بعض زمانه انکار وکړو کوم خلکو چې دا عقیده او نظریه چې دا باران د الله رحمت دی نو دوی په ما ایمان راوړو سیارونه انکار وکړو د کوم خلکو چې دا نظریه چې دا باران د پلانکۍ سیارې په وجه د پلانکۍ سیارې په وجه کیږي نو دوی زمانه انکار وکړو په سیارو ایمان راوړو د پخوانه دا نظریه موجود دي او موږ چې کم زمنګ چې کم خصم دے مد مقابل منتا ولاړ لغه جدید الحاد دے مولوی صاحبانو دا په یاد ساتي ګورخه دهریت خود په خوا زمانه نه موجود دي خو زبنګ مقابله د چا سره ده جدید الحاد او قدیم الحاد کې فرقونه منګړي دي جدید الحاد جو کنه هغه انفرادي سو اشکال به د پیښ شو هغه یو کس راغی و درې سوالات کوي وې د الله نمخ کې سوق وې د الله مخ چرته دي الله اوس په دې وخت کې سکه مشهور دغه د اعتراضات امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې هغه دهری سره مناظره او چې لیټر علم او چې کشته دغه شو د دې ټولو نو دا کوم چې ویل چې دا الله نه مخ کې سوق نو عالم ورته وایي چې ته ګنتی شروع کا اشمار شروع کا لسونه شروع کا لس نه هاته و شپږ پنځه سلور درې دوا یو اخوازه څوک نشته وای دا الله نه مخ څوک نشته دا عقلي جوابات هغه نه ګره دا ټول کائنات باندې فرق کتاب دی ورته ویل چې الله مخ چرته رشم ورته ولګولا و د دې مخ چرته وای د هر چرته مخ ته نو دغه شان دغه الله خو الله سکه وای را وای ته سائل ته ناس تر پاسه په کرسي ځکینم چې په کرسي باندې کې نه سوې سوال وکا وای الله سکه وای الله دا وکړه چې ته کرسي نه پاسه ولې او زه پکې نه ولې نو ګوره دا عقلي جوابات پر مثال او زمونږ کم چې دغه د جدید الحاد جدید د فرقونه ذکر شوی دی مولوی صاحبانو کتاب کې هغه چې په انفرادي د قشانه اوسو اشکالات به تیر بشو په داسې منظم فلسفه باندې نو بنا دلته دا منظمه فلسفه د نروسته د هیومنزم پرته ده مولوی صاحبانو کوئی کنه پويږي د نروسته دا فلسفه پیژندل ضروري دی د هغه نروسته د قوت نو د نروسته ټول د ساينس قوت باندې دا سره بنا ده هغه چې هغه د پر مثال منظم انداز کې چانو پیش کړی دا خو منظم انداز کې د دهریانو پیش کړی دا د دین استا مسلمانان متاثر کړي او خپلم ته متاثر دي چې د مذهب نه آزاد شو دوی کې دا بیماری پیدا شو مذهب په ظلمونه کول غوي ویل لري په داسې مذهب باندې بسوږي چې تاسو د تعلیم حق پکې نه رښتیا خو ساخته مذهب وکړه خو ساخته مذهب کې دغه او چې تعلیم نو وګوره د آیات ذات چې کله د مطلق مذهب خبر راځي خو بیا خو ټیک ده خو لیکن د اسلام مذهب څه کوي الکلمه الحکمه ضاله المؤمن حيث ما وجدها وهو احق بها کلمه د حکمت علم حاصل ول دا د مسلمان میراث دی موږ الحمدلله د 50 کالو بچم الحمدلله مدرسې ته لیکو هغه جاړي او منګي لیکو طلب العلم فریضه على كل مسلم د مذکر او د مؤنث د خځه او د سړي تخصیص بکی نشتره یو وګوره ټیک د چې دای بدرمانه تراس کې چې مذهب د ترقې په لار کې خوندنو ته ورته غوي چې هغه نور مذاهب تا ته د خپل اسلام دلایل معلومي چې اسلام الحمدلله تاریخ وګوره چې موږ د 15مې صدۍ پورې موږ څنګه په ترقې کې روان زمولې دیو وایو خدای جل جلاله موجود نه لري هر ملحد او دهری هیمونس کې دی چې مولوی صاحب هر دلته سوچ کوي دیستا د عبارت ته ګوره هر دهری ملحد دا څه کېږي دا هیمونس کې دی چې ورته هیمونزم د نظریه والا کې دی چې البته هر یو هیمونست دا ملحد نه وي لکه دا اکثر عیسایان مخکې وي عبارت په خپل وضاحت شوی بعض هیمونست دا ډیس پکې وي دا په خپل اصطلاح ده متشکک وي پکې حتی چې بعض هیومنس مذهبي هم ګوره ټول هیومنزم والا ګوره کافر دهریان نه دي ګوره دا د یورپ والا او د هیومنزم د فلسفي علمبردار دي ټول پکې ګوره دهریان نه دي سبا کې مذهبي مشته کوئی بھی کرمولی سے بانو مثلا دور حاضر کی تقریبا تمام عیسائیان بحقیقت کی کرسچن دا کرسچن ہیومنزم دی سیدی مولی سے بانو دا کرسچن ہیومنزم والا دی دهریا ملحد چاته وای دهریا ملحد هغه انسان ته وای کوم چې د الله تعالی نه منکر وي او نه د الله تعالی د صفاتو قائل وي دا خلق او مومن د مادي مبارک د نظر لري چې دا غیر فانی ده او د دیو د نظر هم دا چې زمانہ ازلی او ابدی ده دا به دا پوښ ولا یا ملحد چاته وای دهریا ملحد هغه انسان ته وای کوم چې د الله تعالی نه منکر وي او نه د الله تعالی د صفاتو قائل وي د الله د صفاتو نه د څه کې د قائل نه دي بدا وای د څه مولوی زبانو وای دا فطرت سره کیږي نیچر قانون بدا خود به خود کیږي ما چې هغه دهریما نسوالو کو مور دوی څنګه موږ چې په پېښور کې وې وکنو دلته پکې خوګیر او بروزي سعودي عرب ولال د کویان چې ګریال ته وبنه روزي تیل پکې روزه ما په خیال په کراچۍ کې چې کویا و ګریال د سکیږي
د مالګي امیدا څنګه چلوي دي ته ګارد وې ک فطرت ورته وې او کته ورته قانون وې نو ما ورته ویل دغه دا زمنګ رب د جدار څخه کنټرول کوي کنه ها بینهما برزخ لا يبدو کې پرده ده کدا پرده پکې دا عیب نه وینو دا خو بخا ما غدا او بخو به مسیو وې کنه دا خو کې دې نشي خود به خود دی وشي ها دا خلق عموما د مادي په باره کې دا نظریه لري چې دا غیر فانی ده او د دې دا نظریه هم ده چې زمانه ازلی او ابدي ده او د دې ژوندۍ نه وروسته بل ژوندۍ نشته دوی د معقولات قائل نه دي بلکې دوی د مخصوصات قائل دي ولې سبا معقولات مطلب دوی په دلیل سره خبره نه کوي دوی موږ ته وخایا ما ته وه او محسوسي کا ماته نو ډیر شي زونه دي چې هغه ته نشي محسوس کوله ولیکن دې بیا منی تاریخ ته محسوسول شي منسوک به سره به منو چې لګاو مورخینو ذکر کړل دي منوي دغه شان ته کې بزر هاو خبرې دي لیکن منګه محسوس کول نه شو بیا یې منګه منو د دیو خیال له د قانون قدرت په وجه باندې هر سکیږي د دې په وجه د دنیا تکوین وشو او د دې په وجه په دنیا کې تغیر او تبديل راځي دیو په هر یو کار کې عوامل او اسباب ګوري لیکن د دې باوجود دیو د یو چت طاقت قائل دي کوم ته چې دیو د نیچر یا د قدرت نوم ورکوي د حریت دغه دا مولوی زبانو دوی د دې نظری قائل دي د دوی دا نظری قائل دي چې دوی وی دا نیچر دی چې تاسو چې کله وای تاسو ورته چې راځه په دې نیچر خبرو کو تا دا نیچر تک په کم دلیل سره منی ته دا فطرت دی فطرت په کم دلیل منی ته کومه د دلیل په د فطرت په وجود باندې پیش کړه مولوی صاحب ها بل فطرت کې غلطی راتلی شي دا نشي کېدل چې پر مثال په کائنات کې دی توازن موجود وي چې یو سیاره دی بل سیاره ځان تراکاږي یو سیاره دی بل ځان تراکاږي رو راکه کشاګان خپل مرکز نه تاویږي زمنګ د انور چې دی لکه ګوره د بایبل کې هم پر مثال او دغه شانته کې اوسه پور چې سونه فلسفه دي د 14مې صدۍ پورې اوس دا فلسفه دغه شو چې نورم رفتار کوي لیکن د 14مې صدۍ 19مې صدۍ پورې دي جدید فلسفه هم دا نه ثابت کړي چې نور ګرځي هغه ویل چې نور ساکن دي صرف دا سیاري ګرځي دته لیکن الله هغه وخت وضاحت کړي والشمس تجري لمستقر لها ذلك الله رب العزت هغه وضاحت کړي دوی اوس د اسمان فلسفه نه منو اسلام و اسمان نشته بنګ و استاد ساينس د سره هغه وخت لا هغه ایجادات ته رسیدل نه چې استاد ساينس په وجه باندې د قران نه انکار وکړ د سیده کنه د مولوی زبان اوس وخت براشي چې ساينس په اسمان ومني زمونږ ټیم هم برابر شو ما سبق بزیات کو مفتي محترم راغه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین نو موبایل لا کړه دا څوک دی